السلام علیکم فرینډز. دینه مخکې چې کوم مونږ د انټروډکشن اف سر سید احمد خان باره کې مونږ لږ تعارف انټروډکشن کړو. نو اوس به د سر سید احمد خان چې کوم ټاپک دی هغه هم مونږ لږ ټچ کړو، لږ ویلو په هغه کې اول پیراګراف مونږ ویلو. د سر سید احمد خان چې کوم سبق دی، کوم ټاپک دی، اپنی مدد آپ، په دې کې مونږ اول پیراګراف ویلو. اوس به دې پسې مونږ دویم پیراګراف وایو. آدمی جس قدر کہ دوسرے پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں، بھروسہ مانا یقین، توکل، خواہ اپنی بلائی اور ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ پر ہی کیوں نہ کرے، یہ امر بدیہی مانا دا بات اور لابودی ہے کہ وہ اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں۔ اے ہم وطن بھائیو، اے دو وطن رونو، کیا تمہارا یہی حال نہیں ہے؟ سوال کی مطلب کوسٹن کے اے ہم وطن بھائیو، اے د زمونږ د وطن رونو، کیا تمہارا یہی حال نہیں ہے؟ آیا ستاسو دا حال نہ دے؟ ایشیا کے تمام قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں کہ اچھا بادشاہی رعایا کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے، او د ایشیا چې څومره ټول قومونه نو دا سوچ کوي او په دې پوهیږي چې آیا ښه بادشاه چې دی هغه د قوم او ترقی او خوشحالی دپاره ذریعہ جوړیږي۔ یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے تھے، د یورپ خلق قوم چې د ایشیا د خلکو نه زیات په ترقی دی، یہ سمجھتے تھے کہ عمدہ انتظام قوم کی عزت، چې آیا ښه انتظام دا د قوم عزت، بلائی، خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے، د هغې د بلائی او د خوشحالی او د ترقی ذریعہ دا، خواہ وہ انتظام باہمی قوم کے رسم و رواج کا ہو یا گورنمنٹ کا۔ اور یہی سبب ہے او دا سبب دے یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا ذریعہ انسان کی ترقی و بہبودی کا خیال کر کے ان کا درجہ سب سے اعلیٰ اور نہایت بیش بہا سمجھتے تھے، مگر حقیقت میں یہ سب خیال غلط ہے۔ وہی پا حقیقت کی دا ټول خیالات چی دی کنا دا غلط تھی۔ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا ذریعہ انسان، د یورپ چې کوم خلق دي دا د قانون د جوړولو مجلسو او د مجلسونو یو غټه ذریعہ انسان ترقی او بهبودی خیال کوي، خو د دې چې کومه درجه ده دا د ټولو نه اعلی او ښه ده، ښه مطلب ښه ګڼل شي دا، خو په حقیقت کې دا ټول خیال چې دی، ټول خیالات دا غلط دي۔ د دې ټول سبق نچوړ او تشریح دا ده، اپنی مدد آپ چې کوم سبق دی په دې کې سر سید احمد خان فرمایي د دې سبق ټول نچوړ او تشریح دا ده۔ په اوله مقوله کې دا فرمایي دی، وی خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں، یعنی مونږ به په چا باندې انحصار کول نه دی پکار مونږ ته چې مونږ په نور باندې انحصار وکړو، یعنی انحصار کول مونږ ته پکار دی چې په خپل ځان باندې وکړو۔ ایک شخص فرض کرو کہ پارلیمنٹ کا ممبر ہی کیوں نہ ہو جائے، قومی عزت اور بھلائی اور ترقی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ وہی یو سڑے دے فرض کرو، مطلب فرض کرے یو سڑے دے هغه د پارلیمنٹ ممبر ولی نه دی، خدا د قوم د عزت او د بلای یعنی د خیر ښېګړې او د ترقی د پاره څه کولی شي؟ برس دو برس میں کسی بات پر ووٹ دینے سے گو کیسی ہی ایمانداری اور انصاف سے کیوں نہ دیا ہو، قوم کی کیا بلائی ہو سکتی ہے؟ وہی دا قوم سب بلائی کے دیشی دا سے سب اگر کی دیشی بلائی خیر خیگڑا، بلکہ خود اس کی چال چلن پر، اس کے برتاؤ پر بھی اس سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا، تو قوم کی برتاؤ پر کیا اثر پیدا کر سکتا ہے؟ پس یہ بات بے شبہ ہے کہ گورنمنٹ سے انسان کی برتاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی۔ وہی بس مونږ په دې خبره باندې ورسېدو چې د گورنمنٹ د طرفه انسان ته څه برتو یا څه مدد هم نشي حاصلېدی، مگر دا گورنمنٹ سے بڑا فائدہ یہ ہے، خو بیا وی چې د گورنمنٹ نه عمدہ مطلب ښه فائدہ دا ده او غټه فائدہ دا ده کہ آدمی آزادی سے اپنے عمل کی تکمیل
چې یو کس خپل ژوند ازادۍ سره او د عمل د تکمیلیدو دپاره یعنی د عمل د مکملیدو دپاره اور اپنی شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے او دا په خپله ترقی کولی شي. یعنی د دې مطلب او معنی دا شوه چې د ګورمنټ نه څه امیدونه څه برتو نه ساتي او نه د څه امیدونه د ګورمنټ نه ساتي. یعنی هر څه د کوي په خپله انحصار کول پکار دی په خپل ځان باندې. یہ بات روز روشن کی طرح ہوتی جاتی ہے او دا خبره د ورځ د رڼا په رنگ لیدے او کتی زی او راضی کہ گورنمنٹ کا فرض بنسبت مثبت اور عمل ہونے کی زیادہ تر منفی اور معنی ہے. یعنی دا گورنمنٹ فرض کے گورنمنٹ کا فرض یعنی دا گورنمنٹ کوم فرض دی بنسبت مثبت یعنی خاص سوچ مثبت پازیٹیو اور عمل ہونے کی زیادہ تر منفی اور معنی ہے. یعنی ګورمنټ تا ته هیڅ هم نشي کولی، هر څه به ته خپله کې، هر څه څونه انحصار چې دی دا به ته په خپله کې په خپل ځان باندې. یعنی د ګورمنټ د طرفه ته پازیټیو سوچ به نه ساتي، ځکه د هغې د طرفه زیاده تر نیگیټیو سوچ د هغې دی. او مانع یعنی منفی سوچ او مانع یعنی د رکاوٹ سبب جوړېدی شي، د رکاوٹ سبب جوړېدی شي. اور وہ فرض جان مال اور آزادی کی حفاظت ہے، هغه ستا صرف د ځان او د مال او د آزادی حفاظت کولی شي، نور هیڅ هم نشي کولی. جب قانون کا عمل در آمد دانشمندی سے ہوتا ہے، چې قانون باندې عمل در آمد مطلب وکړي شي خو دانشمندی سره، نو تو آدمی اپنی جسمی اور ذہنی محنت کے ثمروں کا بے خطر حز اٹھا سکتا ہے. نو دا بے خطری مطلب خپل ذهنی محنت او جسمانی چې کوم طاقت ته هغه د ثمرو په شکل کې د میوو په شکل کې مطلب اخیستی شي او اوچتولی شي. جس قدر گورنمنٹ کی حکومت عمدہ ہوتی ہے اتنا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے. مگر کوئی قانون گو وہ کیسا ہی ابھارنے والا کیوں نہ ہو، سست آدمی کو محنتی فضول خرچ کو کفایت شعار اور شراب خوار کو تائب نہیں بنا سکتا ہے. نہایت ٹھیک بات ہے، رشتہ خبر ہے کہ گورنمنٹ عموماً ان لوگوں کا جن پر وہ حکومت کرتی ہے، وہی حکومت گورنمنٹ د هغه خلکو عموماً چې په چا باندې حکومت کولی شي عکس ہوتی ہے، مطلب د هغې شیشی جو رنگ ان کا ہوتا ہے چې کوم رنگ د هغې اسی کا عکس گورنمنٹ میں پایا جاتا ہے. نو هغه عکس هغه تصویر تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزل بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کی زیادہ تر اس ملک کی رعایا کی چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے. کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے. یعنی قوم چې دی دا د ډیرو کسانو مجموعه ده. قوم څه ته وایي؟ د ټول نه اول د قوم تعریف. قوم یو کس، دویم، دریم، څلورم، د دوونه یا د دوونه چې زیات شي کسان نو دینا قوم جوړ شي. اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد و عورت اور بچوں کی شخصی ترقی ہے. او د یو قوم تہذیب، رنگ، روغن، رسم و رواج د حقیقت کې د هغو د سړو، د زنانو او د ماشومانو شخصی ترقی ده، جن سے وہ قوم بنی ہے چې د هغې نه قوم جوړېدی شي. په قوم کې مرد هم راځي، سړی هم راځي، عورتو یعنی عورت ښځې هم راځي، اور بچو اور بچے او ماشومان هم راځي، نو د دې نه قوم جوړ شي. فرینډز دا مونږ یو 3 پیراګراف وویله، نو انشاءالله نور چې کوم باقی پیراګرافونه دي په هغې کې به انشاءالله نیکسٹ ویډیو کې ملاقات کیږي، یعنی خبرې اترې به کوو انشاءالله. تر دې وخت